مختلف ارګنایزیشن یا خلک هغه لګیا دي منشیاتو خلاف سټرایکونه کوي، خو زما د سوات پولیس ځوانان چې دي هغه خپله ډیوټي تجربه هغه زه اپریشیټ کوم. ډي پی او سوات محمد عمر ګنډاپور چې په دې اکشن اخیستی د دې وجې نه چې د خپلو پولیسو باندې اعتماد دی. دا یو کس چې دی راتلو او د دوی په فوراً په ثابت کوسټر کې په 40 سورلو کې د ده تجربه دا وه چې ده ته یې راپاسه او ده په خپل اساس ځایونو پورې چرس چې دي هغه تړلي دي او د هغې نه یې انډې رخ کړي دي او هغه دی سپلای کوي. دا دې چېرته وړل؟ کیمرې ته مه ګوره، دا دې چېرته وړل؟ تو سکې نو دومره سکې نو تا خو خپل ځان خراب کړی دی. ظالمه منشیات ښه شی دی چې تو سکې د ډېر وخت نه کې. ښه نو د دې پولیس تجربه دې ومنله چې په ثابتو سورلو کې په تا شک وشو؟ بالکل جی دا څه قانوني پیچیدګۍ یې څه دی چې دی په ده باندې به اوس اف آی آر درج کېږي، ډېرې مسلې ټیکنیکل مسلې، خو د سوات پولیس همیشه زنده‌باد. او د ډي پی او سوات محمد عمر خان ګنډاپور چې کوم اکشن اخیستی دی، کومې کمیټیانې یې جوړې کړي دي او بیا په لنډاکي چیک پوسټ دا ځوانان په شدید ګرمۍ کې په باران کې په نورو مسلو کې چې دی هغه د ترهګرۍ خلاف هم لګیا دي کار کوي، منشیات هم چې دی دغه کوي. او کم خلک چې د منشیاتو خلاف سټرایکونه کوي یا مظاهرې کوي نو هغوی له هم پکار دي چې د خپلو محلو نه دغه خلک لرې کړي وباسي او پولیسو ته نشاندهي وکړي باقاعده. پولیس خپل کار بالکل ټیک طریقه کوي او سوات د منشیاتو نه پاکول چې دي دا ډي پی او سوات محمد عمر ګنډاپور چې دی هغه ویژن کړی دی چې یاره موږ به منشیات چې دی پاکو. نو زمونږ ایس ډي پی او سید رحیم خان او ورسره ایس ایچ او نثار الدین خان د دې لنډاکي انچارج تاج محمد هغوی ډېر ټیکنیکل ټیم دلته تعینات دی او هغه هېڅ قسمه منشیات چې دي هغه نه پرېږدي. تاسو ته ویل ډن وایم، ګوډ شاباشي درته وایم، ډېر بهترین کار چې دی هغه تاسو وکړو.